ولو ان قرانا او كتريو قران سيرت به الجبال چراوان اول شي فزريا د غرنا او قطعت به الارض يا شدلی پدی سرا زمکا او كلم به الموتى يا خبر کولی پدی سرا مړي بل لله الامر جميعا بلکې الله د پاره د کار ټول افلم ييأس الذين امنوا اي ان شوي تسلي د مؤمنانو ته ان لو يشاء الله كثر واستلي الله جل شانه لهدى الناس جميعا هدايه به قول خلقتا طول ولا يزال الذين كفروا او هم شبابكم خلق كافران دي تصيبهم رسيق بدويتا بما صنعوا دبيد عملون بدلك قارعه سخ مصيبت او تحل قريبا يا رختكي بنزي من دارهم دبيد كورتا كورنتا حتى ياتي وعد الله تراش تدي پوری تراش وعده الله ان الله بشك الله جل شانه لا يخلف الميعاد خلاف قوي وعدين عقل من خلق وخيار خلق صفات ذکر فرمایل او بیا خلک کوم په دین حق شریعت مطهره باندې معترضین دي معاندین دي دا غوي ذکر فرمایل مؤمنانو لپاره نیک عمل کوونکو لپاره بشارت ارشاد فرمایل د دې آیت مبارکو شان نزول داسې دي چې یوزل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد حرام ته تشریف وروړو او په دې وخت کې یو څو سرداران د مکی مشرکینو هغوی ناسو هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته یو څو مطالبات کېښودو چې زموږ دا مطالبات د خپل د دې قرآن مجید په ذریعه باندې پوره کړو موږ مسلمانان بشو اسلام برو لومبي مطالبه دا وکړه چې کستا د قرآن مرحق وي نو په دې غرونو باندې اولو چې دا غرونه شاته وخویږي او د مکې د ځمکه فراخه شي مونږ ته د فصل لپاره د کتاباړي لپاره ځمکه نشته دی او خپل دا مرحق قرآن چې دی په دې باندې اولوله نو دا به شاته وخویږي نو مونږ ته به ځمکه میلو شي او دویم دا چې مونږ ته د اطرافو ته د اوبو قلت دی ځکه چې سوای زمزم نه ته نور اوبه نه وي نو دا په دې ځمکو باندې خپل دا قرآن اولوله چې د ځمکو نه دا اوبه راختل شروع شي او دغه شانتي مونږ الله باستا نبوت تسلیم کو چې کم زمون ابا او اجداد مړه دي داوی قبرونو تراشه او داوی په خوا کې د قرآن چې هغوی راپاس او ستا گواهی ورکړي د پیغمبرۍ نو موږ به تا تسلیم کو نو کېدای شوه مفسرین کرامو لیکلي دي چې بعض مسلمانانو په زړه کې دا خواهش راغلی چې یاره زمونږ رب هم برحق دی زمونږ کتاب هم برحق دی زمونږ پیغمبر هم برحق دی دا دومره لوی لوی معجزات الله تبارک وتعالی چې خپل محبوب پیغمبر ته ورکړي دي نو دا هم الله جل شانه پوره کولی شي دوی لپاره الله تبارک وتعالی د لپاره مشکل خو نه دی نو کېدای شي د چا ذهن ته دا راغلی الله رب العالمین د هغې جواب ارشاد فرمایل که چېرې چې دا قرآن داسې وي چې په دې سره دا غرونه روان شي او یا ځمکه وشلېږي او د هغې نه اوبه راوځي او یا د دې قرآن په ذریعه باندې مړي چې د خبرې کول شروع کړي نو دا هم څه بعیده خبره نه بلکې ټول کارونه د الله تبارک وتعالی طرف ته هغه ورځي هغه طرف ته هغه سره اختیار دي ټول کارونه آیا دا مسلمانان په دې باندې تسلي د دې نه شوي چې الله رب العالمین چې وغواړي نو ټولو ته هدایت ورکړي دا چې د دوی نه د هدایت هغه صلاحیت الله جل شانه سلب کړی دی توفیق نه ورکوي نو که دوی د دوی په سترګو په وړاندې دا غرونه شاته وښویږي هم او د مړي راپاسي او ګواهي ورکړي هم او ځمکې وچوي او چینې کې روانې شي بیا هم دوی ایمان وړونکي نه دی ځکه که دا پوره شي نو دوی به نور مطالبات شروع کړي نور خواهشات او دغه شانتي چې ناجایز خواهشاتو مطالبه به کوي نو حقیقت دا دی چې الله تبارک وتعالی دوی ته هدایت ورکول نه غواړي که چېرې الله رب العالمین وغواړي نو ټولو انسانانو ته هغه د هدایت فیصله کولی شي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء زما محبوب پیغمبر که چېرې ته وغواړي چاته هدایت نشي ورکولی تر څو پورې چې ما غوښتي دي نو لهذا الله تبارک وتعالی فرمایي چې همیشه په دې کافرانو باندې څه نه څه مصیبت هغه به راښکته کېږي او دغه شانتي الله جل شانه هغه وعده اختیا کړه مختلف جنگونو په صورت کې په دې باندې الله عذاب راغی وشړل شو او دغه شان قتل کړی شو قید کړی شو دا کافران فرمایي چې دا جزوی عذاب به په دې باندې راځي تر دې پورې چې الله تبارک وتعالی د وعدې ورځ د قیامت راشي الله جل شانه خپل وعدې خلاف نه کوي ولو ان قرانا او کچروي یو قران سيرت روانول شي به الجبال په دې په ذریعه باندې غرونه او قطعت یا شلیږي په دې سره به الارض په دې سره ځمکه داسې قرآن وي چې په ځمکه باندې ووایي او هغه چې دی ځمکه وشلېږي اوبه ترې روانې شي او کلم به الموتى یا خبرې کولې په دې سره مړي بل لله الامر جميعا بلکې الله دپاره دې کار ټول الله تبارک وتعالی که وغواړي نو د قرآن په ذریعه باندې دا هم کولی شي افلم ییأس الذین آیا نه ده شوي تسلي د امنو د مؤمنانو
افلم ييأس الذين امنوا ايت سلمنا شو المؤمنان فكما خبر باندې الله يشاء الله کچری اوستلی الله جل شانه لهدى الناس جميعا هدایت به کولی خلقو ته ټول ته الله تبارک وتعالى حق دین او حق کتاب او حق پیغمبر را لګل دي او به اختیار ورکړي دي وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر زما محبوب پیغمبر ته وایي چې ستاسو رب طرف نه حق واضح دی د هر چا خپل اختیار دی ایمان اختیاري او کفر اختیاري الله جل شانه اختیار ورکړي دي او خبره د معجزې شي قرآن عظیم الشان نه لوی معجزه په دنیا کې بل نشته دی 1447 سال تیر شو قرآن کریم چې کوم چیلنج ورکړي دي منکرینو د قرآن ته مشرکینو ته کفارو ته او په دنیا کې چې څومره مذاهب دي ټول ته قرآن کریم چې کوم چیلنج ورکړي دي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله کچره تاسو په قرآن باندې شک کوئ نو یو سورت انا اعطيناك الكوثر یو سورت راوړي وادعوا من استطعتم من دون الله یو د الله ذات نه سوا چې څومره خپل مددګاران راغوښتي شي راوړي ان كنتم صادقين کچره تاسو رښتینی 1447 سال تیر شو په دنیا کې چې څونه مذاهب دي د یو مذهب هم آسماني کتاب محفوظ نه دی د یو مذهب هم د آسماني کتاب حافظ موجود نه دی د یو مذهب هم مذهبي کتاب هغه چاته په سینه کې د چا محفوظ نه دغه تشریحات دغه تفسیر هغه محفوظ نه او د یو مذهب خلک هم خپل کتاب په اصلي صورت کې چې کوم صورت کې هغه نازل شوی وي هغه شي ثابتولې سوای د قران عظیم شان نه دا هم زموږ استاد کمال نه دی د الله رب العالمین وعده ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون موږ دا نازل کړی دی او موږ د دې حفاظت کوو په هر دور کې الله رب العالمین د دې حفاظت څنګه کوي په قلوب اولیاءنا د خپل دوستانو د سینو په ذریعہ باندې د دې کتاب حفاظت کوي الله رب العالمین داس اولیاء او داس دوستان پیدا کوي چې دا په زړونو کې دا کتاب نقش کی او محفوظ کی دا وي سینې الله رب العالمین د دې کتاب لپاره دا انتخاب کوي ولهذا الذين لهم معجزه کې دي ولو شاء الله لهدى الناس جميعا کچې الله جل شانه مختلف ټول خلق ته هدایت ورکړي ولا يزال الذين كفروا او همیشه به کوم خلک چې کافران دي تصيبهم دوی ته برسيږي یو مصیبت بما صنعوا د دې عملونو په بدله کې قارعه یو غم او سخت مصیبت او تحل قريبا یا رخت کېږي نزدیک دوی باندې من دارهم د دې کورونو خوا کې حتى ياتي وعد الله تر دې چې راشي وعده الله هغه عذابونو صورت الله جل شانه ذکر کړی چې په دې کافرانو باندې همیشه سره مصیبت راځي هغه د غزوه بدر په صورت کې راغی د غزوه احد په صورت کې راغی د غزوه خندق په صورت کې راغی مختلف جنگونو په صورت کې عذابونه پیرال د مکی معظمه په خوا کې هم او لري فاصلو کې هم هغه عذابونه مختلف تور باندې په دې باندې قتل کړی شو سو جلاوطن کړی شو او سو قید کړی شو مختلف عذابونه الله تبارک وتعالى د مسلمانانو په لاسونو دی ورکړي حتى ياتي وعد الله تر دې چې راشي وعده الله ان الله لا يخلف الميعاد بشك الله جل شانه خلاف نه کوي د وعدینه ولو